نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ډېر درنو ورونو ملګرو د سعودي عرب UAE قطر میډل ایست یا د دنیا په کوم ځای کې چې تاسو مهنت کوئ او د خپل وجود غوښې تویوئ خپلو بچو له د قام دپاره یو ګټه کوئ نور خلکو له روزګار ورکوئ نو تاسو په موږ ډېر درانه یې موږ تاسو ته ډېر دروند هرکلی وایو. باچا ماته هېڅ حل نه ویل چې څه پروګرام دی خدای ما داسې راپاڅوي راشه خبرې وکړو نو مطلب د اندازه ما وشو چې تاسو میلمانه یاست تاسو پروګرام یې کړی دی. بهرحال زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې تاسو مې ولیدل ستاسو سره میلاو شوم اگر که مخکې زما خیال دی چې ته ملاقات نه دی شوی انشاءالله امید لرم چې را روان وخت به موږ یو بل سره رابطه لرو. زه چونکې زیات طور د سکولونو د چې کوم منسټري ده ایلیمنټري ایجوکیشن ورته وایي د یونیورسټو کالجونو چې ده د هغې سیکرټري پاتې شوی یم چې په هغې کې مونږ ځوانان او ماشومان د روزګار او د دنیا د معاملاتو دپاره تیارو. نو زما خپل کوشش دا و چې زه به د خپل وخت کې په ټوله دنیا کې چې چرته د بني ادمو کمی دی او هلته کې روزګار زیات دی چې هلته لاړ شم او مطلب دی د خلکو سره کښېنم او هلته ضروریات معلوم کړم چې خلکو ته کم نمونه خلک پکار دی. نو زه تقریبا ټول یورپ او میډل ایست ته نه وم تللی خو ما ته د میډل ایست ادروایز ډېټا ما سره وه خو په یورپ کې په جرمني کې په آسټریا کې او په انګلینډ کې په دې کې چې دی نو تقریبا او جرمنۍ په دې کې پر روان د 2030 پورې به 3 لکه تش موږ ته په میډیکل دغه کې لاین کې په اسوسییټډ میډیکل ډاکټران نه خو لکه نرسان او کمپیوټران چې ورته موږ وایو نو 3 لکه کسان به هغو ته پکار دي او دا داسې پکار دي چې دیو له به هغو هلته ریزیډنټ ویزا ورکوي او کوم چې د EU د یورپین یونین کوم سټنډرډ تنخواه ده هغه به له ورکوي. نو کله چې زما هغه نوکري هغه ریټایرمنټ نږدې و نو ما دا سوچ کوم چې زه بله نوکري کوم خو بیا به ځان له مطلب دی تنخواګانې او موټرې او دا ګټم. نو ښه دا ده چې ژوند کې سړی یو داسې کار وکړي یو داسې سیسټم جوړ کړي چې کوم دا ماشومان او ماشومانې رالویږي چې دوی مخکې ځي او دوی ته بیا لارې کولاوي. نو ما ته هغو ټولو دا وویل چې صاحبه ته داسې وکړه چې یو خو د دوی پروفیشنل ټریننګ وکړه دویم دوی ته ژبه وښیه. نو هلته کې انګریزي خو زموږ زیاتو خلکو ته تقریبا ورځي خو جرمن لینګویج او عربي چاله نه ورځي. نو لحاظه مونږ چې کوم پروګرام شروع کړی زما د کالج چې دی د هغې خو دونه غټ سکوپ نه دی خو چونکې هغه ټول کالجونه یونین دی نو هغو ته ما دا ویلي چې انشاءالله تعالی مونږ به داسې کار وکړو چې مونږ به جرمني او عربي د دې کلاسونه هم شروع کړو نو چې کوم ماشومان او ماشومانې دا چې زمونږ اووم سیمسټر ته ورسي لکه یو کال د دوی پاتې شي نو یو کال به ورته مونږ د لینګویج هغه دغه م وښیو. نو چې کوم کسان فارغېږي انشاءالله نو هغو له به چې کوم کسان مونږ د میډل ایست لپاره تیارو هغو له به عربي هم ورځي او چې کوم د یورپ د لپاره تیارو نو هغو له به انګریزي او جرمني هم ورځي. نو ستاسو سره به رابطه کوو انشاءالله او مقصد پکې زمونږ لکه چېرته دا هم نه دی چې خپل ذاتي دی خو مونږ وایو چې یاره زمونږ د قام ایکسپورټیبل سرپلس چې ته وایي په انګریزۍ کې لکه ته هغه ملک ترقي نه شي کولی چې دی په نورو ملکونو څخه خرڅوي نه لکه عربیان په دې کامیاب دي چې په ټوله دنیا تیل خرڅوي جاپان ټیکنالوژي خرڅوي نو موږ سره خو بغیر د بني ادمو زیات څه نشته نو زموږ سره ایکسپورټیبل سرپلس ته هیومن ریسورس دی. نو تر اوسه پورې موږ مزدوران او دا لیکلي دي هغوی ځانانو ډېر محنت کړی دی. موږ اوس وایو چې کوم نوی کل ځي نو هغو چې داسې روزګار او داسې سکلز سره په لاس کړي چې هلته هغه هم په ایر کنډیشن کې ناستي د بکي نه لاندې ناستي او د لسو مزدوران نه یو کس زیاتې پیسې ګټي. نو انشاءالله په دې میشن کې موږ د یو بل سره لاس په لاس یو تاسو به موږ دغه کوئ رهنمایي کوئ او موږ به انشاءالله ستاسو دغه رهنمایۍ تحت کار کوو او انشاءالله را روان وخت به کوشش کوو چې د خپل نوي نسل لپاره ښې لارې ولټوو. ډېره مننه الله مو